مسلمان بد عمل او بد کردار اختیار کی نو داغي اثرات او نحوست په ټول عالم باندې پریوزي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې د یو بیلمازه چې هغه د الله په احکاماتو کې یو فرض حکم د مانځم دی، نو چې کم بنی آدم نارینا زنانه نه دا 15 وخته مونځ قضا کیږي بیلمازی، نو د دغه بنی آدم هغه سپیروالی او سپیرتوب په یو روایت کې راځي شپږ شلي کورونه، بلکې وی اتیا، بلکې وی شپېته کورونه دا د بیلمازۍ د وجې نه سپیره کیږي او د خلکو په کار او په روزګار کې او په ګټه وټه کې برکت پاتې نشي. بیلمازه دا یو دی، خو ځان سره تمام شپږ شلي کورونه یا اتیا یا شپېته کورونه ځان سره سپیره کړه. نو چې په کم کور کې بیلمازه وي، په کم ټبر کې بیلمازی، کم بچی بیلمازی، کم رواره و نوسې بیلمازی، کم زنانه و نارینه بیلمازی، په کم کور کې وي نو دغه کور د برکت په څه حالي او دغه کور کې برکت ته کم دی نه راشي. د دې وجه خو چې نن موږ معاشره کې ګورو نو ټوله بې برکتي روانه ده. که د عمر په اعتبار سره ده نو پخوا به عمرونه به هم ډېرو او صحتونه به هم ښکلي وو، صحت به هم ښکلی، عمر به هم ډېرو. د اتیا کالو، د شپږ شلو کالو، د سلو کالو بابا به قرآن داسې لسته لکه نن سبا چې زموږ نوجوان هم چشمې چولی او بابا به چشمې نه چولی، قرآن به لسته. د بابا په عمر کې دونه برکت چې بابا برکتونه او رحمتونه به د سره تړلي وو. نن هغه د عمر برکتونه کم خوا لاړل. نو چې کم بني آدم مونځ نه کوي او بیلمازی، نو د د وجې نه بې برکتي راځي. نو په عمر کې بې برکتي ده، په کار کې بې برکتي ده، په اولاد کې بې برکتي ده، په کاروبار کې بې برکتي ده. پخوا به خلکو 10 منه غنم جرب به وکړل، 10 منه، نو ټول خلک به حیرانو چې پو 10 منه غنم جرب ولا 10 منه وکړه او هغه 10 منه کې به څونه برکتو، پورا یو سیزن به چلو. د غنمو یو فصل بره بل فصله پورې دغه کور چلو او چلیده به پې، میلمه به هم پکې راغې، میلمانه به مو، کوربه به مو، خوراک به کېده، برکت پکې و، الله به پې هغه کار چلو. اوس تاسو ووایې چې دا 50 منه او 80 منه، 80 منه، 100 منه دا خو د هر دویم دریم کس کېږي. خو که شپږ میاشتې پس ورکره تپوسو کې نو د غنم درک ورکره نه لګي، دانه ورکره نه پاتې. دا برکت کم طرف ته لاړ؟ دا برکت دغه بیلمازۍ او دغه ګناهونو او دغه بد کردارونو دا برکتونه ختم کړه. په مال کې برکت پاتې نشو. پخوا به مشران متل کوي، پخوا داسې برکتي دورونو چې په کور کې به 10 کسانو، 10 نه یو به ګټله او نه به خوړله، یو به ګټله او نه به خوړله. اوس 10 کې 10 په کاروبار او 10 کې 10 په ګټه کې لګیا دي. 10 کې 10 ماښام کور ته 0 دا 1500 خو کم از کم دی. ردینه علاوه سیوا روزانه کور ته راځي، خو دغه کور کې تپوس وکړه، نه به ورکره خوراک د خوراک پرنګي، نه لباس ته لباس پرنګي، نه چېرې نو هغه سکاک ته سکاک پرنګي، هر وخت تنګ تروشي، هر وخت پریشانی، باوجود د دې چې ډېره ګټه روزانه په اعتبار سره روانه ده. د دیاړي مار پخوا به دغه دیاړې زما چې څونه یاد شي نو 15 روپو پورې زما یاد شي، 15 نه دی خوا اخوا مې نه یاد او 15 پورې دیاړي مې یاده ده. او په دې 15 روپۍ کې به څونه برکت و، ټول ټبر به یې پې ساته او که به یې نه ساته. په دې کې به اوړم به هم د باره و، غوړي به هم د باره و، چیني به هم د باره وه، ټول سیزونه برابر او په دې 1500 کې به کار کېده. اوس کم از کم چېرې نو 1200 روپۍ دیاړي مار اخلي روزانه. الله یا تواري یا روزانه، خو برکت پکې نشته که نه. نو دا برکتونه څه وخوړل؟ دا برکتونه بیلمازۍ وخوړل، دا برکتونه بدکردارۍ وخوړل، دا برکتونه حرامکارۍ وخوړل چې نن موږ په هر څیز کې منګه 2 نمبري کو.